حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک د پښتنه وکړه الله پیغمبر د شراب متعلق مونږ ته بیان وکړه ځکه د شراب متعلق آیاتونه راغلي او واضح بیان نه راغلي د دې آیت مبارکه نه مخکې آیات راغلي او د شراب متعلق خو پاغي کې واضح بیان نه او د شراب متعلق قران مجید کې څلور آیاتونه راغلي دي ټول نړمبه آیات راغلي سوره النحل کې دا سوره النحل آیات دی ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا الله فرمای د دې میوونه تاسو شراب والا د نشي والا شوزونه جوړوي او دینه تاسو خو خوراکونه جوړوي دلته راغلي تتخذون منه سكرا په دې کې بعض خوراکونه د دې میوونه هغه جوړیږي چې نشاور وي نو الله تبارک وتعالى دا نه دی ویل چې دا نشاور شوزونه حرام وي او که حلال وي نو صحابه کرامو تدویم آیت مبارکه راغه د شراب متعلق هغه آیت مبارکه دا دی ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس چې دوی ته تاسو کې په باره د شرابو کې نو دوی ته وایا چې په دې دواړو کې فائدہ هم شته دی او په دې دواړو کې خلکو لپاره نقصان هم شته دی نفع او نقصان دواړه شته او اسمهما اکبر من نفعهما د دې دا ګناه دا د نفع نه سوا ده دا دویم آیت مبارکه د شراب متعلق رااله په دې کوم واضح بیان ده دریم آیت مبارکه د شراب متعلق راغه سوره النساء کی واقعا دا سی او صحابه کرام ته ډوډۍ کړي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هغه کې د شرابو تنظیم کړو په دې صحابه کرامو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دعوت کې شریکو کله چې صحابه کرام د دعوت نه فارغ شو شراب وسکل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ جمع ته مخ کې کړي بنا بر اختلاف دا جهري موز دی چې اختلاف پکې شته ماسختنه د سحاره د ماخامي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې مانځ کې قرائت کې په قرائت کې خطا شوی دی قل یا ایها الکافرون وی لا اعبد ما تعبدون په ځای اعبد ما تعبدون ویلې نو الله تبارک وتعالى دریم آیت مبارکه سوره النساء کې نازل کړي یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى ته ایمان والو تاسو شکل مسکوي نو تاسو مانځته د نشه په حالت کې منځ کېږي دین مخکې صحابه کرامو ته چې د آیت مبارکه راغلی او په دې کې فائدہ او نقصان شته نو بعض صحابه کرامو دا شراب پریخي و چې دې کې نقصان هم شته نو بعض صحابه کرامو دا نه اسکل خو چې کله د آیت مبارکه راغی حالت د نشه کې مسکه نو ډیرو کسانو پریخودل او ډیر کسان داسې یو چې هغوی به دا دونه وختي وسکل چې بل مانځه ته به ټایم رانږدې شو نو چې دا نشه به یې ختمه شوې وه ځکه د دې نشه یو څو ګنټې وي نو مثلا سهار به یې وسکل د مانځه نه پس وختي چې دا بیا ماسپښین یې مانځه ته د دې نشه ختمه شي نو داسې طریقې سره به یې اسکل بیا څلورم نمبر آیت مبارکه راغی د شراب متعلق او هغه آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالی پوره د شراب حرمت راولېږه سورة مائده ومه سپاره ده په دې کې الله تبارک وتعالی د شراب حرمت را لېږلی دا آیت مبارکه چې کله رااله شراب حرام شو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس دا خو ګندګي ده من عمل شیطان د شیطان عمل دی فجتنبوه ځان ته وساتئ دا حکم فجتنبوه ځان ته وساتئ سړی وخاندل فجتنبوه ځان ته وساتئ نو دا حکم رااله حرمت بس صحابه کرامو ته د ځان وساتو چا سره په کورونو کې لاړل هغه یې واغستل وایډول یو صحابي خپل مشکزه راواغستل الله پیغمبر لراله وې دا الله پیغمبر ما سره دا شراب دي دا خرڅول شم الله پیغمبر ورته فرمایل کوم ذات چې د شراب اسکل حرام کړي هغه ذات د شراب خرڅولو حرام کړي بیا حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې صحابه کرام دونه شراب واړول چې په میاشتو وروسته چې کله مدینه کې باران کېږي د مدینه د لارو کوڅونه د شراب بوځي دا څلور آیاتونه نازل شوي دي سالونک عن الخمر والمیسر دوی تانه تپوس کې په باره د شرابو کې والمیسر او په باره د جواری څه ته ویل کېږي مختلفې طریقې راغلي دي زر ته یوه طریقه ویم په زمانه جاهلیت کې به یو اوښ واغسته هغه اوښ به لسو کسانو په شریک اغسته د لسو کسانو به چې دا اوښ په شریک واغسته دا به یې ذبحه کړه لس حصې به یې کړو بیا به دا تقسیمو په غشو باندې دوی سره به غشې وي نو پاغي کې بس غشه دا خالی وي په 100 غشو باندې به 2 حصے وي په 100 غشو باندې به یو حصہ وا نو غشه به یو وستلو تاسو به کو دا د چا نو आवाज به شدا د سليمان نو پاغي به دولی کله واغه ته به کې 2 حصے ملو شنو الریډي چې د 2 حصے والی نو لس کسان یو به کې محروم کیږي نو څه کسان به محروم شو دې ته ویل کېږي مایسر والقمار او دته قمار ویل کېږي نوري طریقې د دې لپاره دا راغلي دي خو ما تاسو په کې دا یو طریقه ذکر کړله هر هغه شی چې هغه کې حصہ د ارچاوي او مال د ارچاوي
او بیا چې کله د هغې تقسیم کېږي نو هر صاحب حق ته خپل حق میلاو نشي او یو جانب ته محرومه پاتې کېږي دې ته میسر او دې ته قمار وایي دا جایز نه دی. دا ستاسو چې کومې لاټریانې په دې دوکانونو کې راوځي ماشوم پیسې ورکړي نو کله پکې د ماشوم ګټوي او کله پکې د دوکاندار ګټوي دا جایز نه دی. ځکه چې کله د دوکاندار خو پکې په هر صورت کې ګټه ده دا خو پکې نقصان نشته دی ځکه چې هغه خدا نه ورکوي دا کومې پیسې چې اضافي راوځي دا خو هغه ته هلته د دې کسر پوره کېږي او په ظاهره باندې کله د هغه نقصان شي نو د روپۍ شیز خرڅ کړي دلته ماشوم پکې 10 روپۍ راوخېږي هغه ول 10 روپۍ ورکوي او کله نه کله داسې وشي چې لس شل ماشومان دوی راشي هغه لاټري والي وایي ګورې هېڅ پکې راونه خېږي دا ټول قمار او د میسر کې راغلي دا حرام دي. نو الله فرمایي عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ګناه په دې کې ګناه لویه ده ومنافع په دې کې فائدې هم دي للناس د خلکو دپاره. نو فائدہ په دې کې څه ده؟ ګناه خو معروفه ده فائدہ په دې کې څه ده؟ نو فائدہ په دې کې دا ده وایي شرابو کې دا فائدہ ده چې شراب سره انسان کې چستی پیدا کېږي. دویمه شراب سره دا فائدہ ده چې شراب چې کله انسان اوس کې نو په انسان کې مستی پیدا کېږي د هغه مستی د وجې نه چې د دنیا کوم یو کار کوي په لږ ساعت کې دی ډېر کار کولی شي. یو بوتل شراب ولا ورکړه صحیح ده او بیا یې پرېږده وایي زما دا کور اورول غواړي داسې به یې دله اور کړي چې یاد به ساتي. او دا په کراچۍ کې خلک داسې شرابیان ګوري ښه او هغه راولي او حواله کې ورته کوداله ورکړي وایي دلته ککنده کنیستل غواړي هغه چې پې شروع شي ظالم زه په ځان نه پوهېږي خدا د خوراک ډېر کوي. او په دې جوارۍ کې فایده دا ده چې په لږ ساعت کې ډېر مال تا حاصل شي بغیر د صد مشقته دا فایده شته دی. او الله فرمایي و اسمهما ګناه د دې دواړو اکبر من نفعهما د نفع نه دا ګناه یې ډېره لویه ده